हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। द टूल आलम खाइस्तस्ता द नूर शुगल पकारवा। द टूल आलम खाइस्तस्ता द नूर शुगल पकारवा। आलम तस्ता प एहसानात शुक्रिया पकारवा। औ चे सुमर हुसन रब दर कड़े बयान शवे न दे, स्ता प खाइस खो यौ देरशम सिपारा पकारवा। द मिन राज दे चे नामद जड़ के पटा सातू। द मिन राज दे चे नामद जड़ के पटा सातू, गिने नामद द काबे प दरवाजा पकारवा। द मिन राज दे चे नामद जड़ के पटा सातू, गिने नामद द काबे प दरवाजा पकारवा। औ आसमानी दिन दे तब्दीली पके इम्कान न लरी, जड़खो में दावाई चेता ता हम सजदा पकारवा। जमन का बश्ता खुद दे काबे काबा कमदा, काबे तस्तासो पजहत बांध क़िबला पकारवा। औ जिब्रिल वेल नूर दर सारा नज़म वज़र में स्वजी, लका सिद्दीक वर्ता दखपल सर नजराना पकारवा। जन्नत खैस्ता दे खुबिया हम दुमरा निमगड़े खकारी। जन्नत खैस्ता दे खुबिया हम दुमरा निमगड़े खकारी। जन्नत के स्ताद मदीनी यौ दरवाजा पकारवा। जन्नत के स्ताद मदीनी यौ दरवाजा पकारवा। टोल मलगरी अकीदत व मोहब्बत सारा दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। हम मुफ्ती खैस्ता रहमान से बरागे मुफ्ती से अब देख वामख के राश देख वाराश जेश तक टोल मलगरी अवजल मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दिन मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा, मेज़बानान मजलिस व दाइयान महफ़ल। नननेदा तक़रीब द सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प उन्वान मुअन्वन कॉन्फ्रेंस दे मानवड़ान दे उलमाए किरामो और मशाइख इज़ामो खपल कीमती और तफसीली वेनास तासु दौड़ान दे इखदा द सीरत डेर लोई उगुद इनवान दे और द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज्वन हालात द 23 साल दौर नबुवत ज़िक्र जान ल यौ इनवान दे।
پاغی کے بیا مکی زندگی مدنی زندگی دا دعوت و تبلیغ دا درس و تدریس دا جہاد و قتال دا ہجرت دا علماء دا تربیت دا تسبیح دا تزکیہ دا مجاہدی اگے کے بلاش عنوانات او دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت ذکر دا عبادت تے دا قائد علماء دیوبند یو وڑو کے شانتے رسالہ دا مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے لکھلے آغا موبیل والا او موبیل والا جب کے واچو تاسو تما یو ظلوے زمنگا دا رونا ندی دا عوام رونا دیوی علماء لکینو علماء اورو علماء سارا محبت کو خو خبر نمانو دا سے وی کر نو کدا دا زما سارا اس محبت وینو خبر بیمان لے دا چه دا ما تا اندازه دا چه دی ملگرو پزڑ سمرا غٹ کانے کے خودو دا سے دا لگ تاسو پا دی زڑ کانے کیک دے ما تا متوجیش ما عرض کہو چه مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے ابنا سوال شوے چه دا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت باسعادت ذکر بارک استاسو سر آیا دا چه سوک دا پیغمبر خدا دا ولادت شریف ذکر کئی دا سیرت ذکر کئی جلسہ کئی دا دے بارک استاسو سر آیا دا مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے ورطا جواب کے وئی چه دا حضور دا ولادت خلو یا خبر حضور چه پکمی اوخی باندے مزل کڑے دے و دا اگا اوخی دا متیازو ذکرم احسن دا مندوباتو نا دے چه حضور پہ سفر کڑے دے و دا آگا اوخی دا متیازو ذکر کئی منگ دی ذکر کم ثواب گنو دا حضور ذکر کے خلوئی ثواب دے نو دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت جلسہ دا دیکھے دا حضور ذکر کی دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت اگد عنوان دے خوزر سا جلکو پا شکل کے یو سو خبر استاسو دوڑان دے دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ربیع الاول پا میاش کے دنیا تا تشریف راوڑے پیدا شوے ولادت پا ربیع الاول کے او بیا نبوتم ورطا دا ربیع الاول پا میاش کے ملاو دے زکا چه 40 سال پورا شو نو پا کما میاش کے چه پیدای پا اگا کے کال پورا کی گی ولادت پا ربیع الاول کے بیا نبوت او بعثتم پا ربیع الاول کے بیا حضور چه مکہ پر خودو مدینی تطلع حجرتم ربیع الاول کے او بیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا رخصت شویم دا ربیع الاول پا میاش کے دے او دا خوند او دا مزی خبرہ ولادت بارک اختلاف شتا او دا وفات بارک اختلاف نشتا ولادت بارک اختلاف سنگا دے سو کوئی پا 9 ربیع الاول پیدا دے سو کوئی پا 8 پیدا دے سو کوئی پا 12 پیدا دے سو کوئی پا 17 پیدا دے نو اختلاف پا کشتے او دا وفات پا بارک ٹول متفق دے چو حضور پا 12 ربیع الاول وفات دا ولی ولادت کے اختلاف شتے وفات کے نشتے دا ولی دی الفاظ تا سوچو کے دا ولی دا حضور دا جوان ارا لمحہ محفوظ دا دا حضور دا جوان ارا زاویہ محفوظ دا دا حضور دا جوان دا خلے ارا کلمہ محفوظ دا مکمل جوان محفوظ دے خو ولادت کے اختلاف دے چھ پا کم تاریخ دے وفات کے اختلاف نشتے دا وفات تاریخ کان پرم دے 12 ربیع الاول کمانا تا پوسو کے دا والے نو زه خطیبانه ذوق کې داسې ویم
چې ولادت زمانه چې و په مکه کې دا دور د ابو جهلو، د ابو جهل دور د جاهلیت دورو، وفات زمانه کې دور د ابو بکر شروع شو. ها ابو جهل زمانه کې پیغمبر خدا دنیا ته تشریف راوړه، پیغمبر خدا دنیا ته مبعوث شو، پیغمبر خدا محمد مصطفی دنیا ته پیغامات راوړل، لیکن ولادت چا محفوظ کړی نه دی چې په کم تاریخ دی. پلار وفات ته، مور آمنه بی بی تعلیم یافته نه ده، نیکه عبدالمطلب تعلیم یافته نه دی، ولادت تاریخ محفوظ نه دی، ځکه روایات مختلف راځي. هغه دور د ابو طالب دی، هغه دور د عبدالمطلب دی، هغه دور د ابو لهب دی. ابو طالب، ابو لهب، عبدالمطلب محفوظولو والا نه، تاریخ د وفات محفوظ دی. ولی محفوظ دی؟ دا دور د ابو بکر دی. ابو بکر د پیغمبر سیرت محفوظ کړی دی، تاریخ وفات محفوظ کړی دی. د دین د حفاظت د پاره خو الله پیغمبر ته صحابه ورکړي. دا دین چې محفوظ دی او د پیغمبر خدا شریعت چې محفوظ دی، دا خو د صحابه برکت دی. او زه تاسو ته عجیبه بله خبر وکړم. 1,24,000 انبیا کم و بیش دنیا ته راغلي، د حضرت آدم علیہ السلام نه والا د حضرت عیسی علی نبینا و علیهم السلام پورې د ټولو انبیاو امتونه او د ټولو انبیاو دور تیر دی. د 1,24,000 انبیاو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د یو پیغمبر پورا ژوند او د ژوند پورا سوانح حیات محفوظ نه دي. د حضرت آدم نه والا تر نبی پاک پورې، د حضور پاک نه علاوه، د حضور پاک نه علاوه د موسی کلیم الله پورا سوانح حیات محفوظ نه دي. اگر که وروسته ورپسې انبیا راغلي، کتابونه ورپسې راغلي، د ابراهیم علیه السلام محفوظ نه دي، د نوح علیه السلام سناسه زندگی محفوظ ده، خو پورا ژوند ده. د ولادت نه پهلا حالات، د ولادت نه بعد حالات، د ولادت حالات، د بلوغت نه پهلا، د بلوغت نه بعد، د بلوغت زمانہ، بیا د نکاح نه پهلا، نکاح نه بعد د نکاح زمانہ، بیا د نبوت نه پهلا، د نبوت نه بعد د نبوت زمانہ، بیا د هجرت نه پهلا، د هجرت نه بعد د هجرت زمانہ، بیا اقوال و اعمال و افعال، بیا ژوند او زندگی، د کور زندگی، بهر زندگی، حضر زندگی، سفر زندگی، خلوت زندگی، جلوت زندگی، وحدت زندگی، کثرت زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، د منبر زندگی، د سنگر زندگی، د دعوت و تبلیغ زندگی، د درس و تدریس زندگی، جهاد و قتال زندگی، د ژوند آن د لمحه لمحه زندگی، د شپې د اود کېدو زندگی، سحر پاسېدو زندگی، او د ورځې د معیشت زندگی، د معاشرت زندگی، د تجارت زندگی، د تسبیح زندگی، د تزکیه زندگی، د تعلیم زندگی، د تربیت زندگی، د زندگی ار لمحه د یو پیغمبر محفوظ نه ده. زمونږ د پیغمبر د زندگی ار لمحه محفوظ ده. یوازې ار لمحه نه بلکې زمونږ د پیغمبر د خولې ار کلمه محفوظ ده، ار وینا محفوظ ده، ار صدا محفوظ ده، ار قول محفوظ ده، ار عمل محفوظ ده، ار شی محفوظ ده، تر دې پورې چې زمونږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، د بعثت زندگی محفوظ ده، بعثت نه پهله زندگی محفوظ ده، بعد زندگی محفوظ ده، د نبوت زندگی محفوظ ده. آغاز د نبوت کم ځای نه وشو، څنګه انداز کې وشو، وحی څنګه راغله، د وحی کیفیات سو دا محفوظ دي. د وحی د راتللو نه بعد د پیغمبر خدا د بدن مبارک کیفیات سو، په بدن تاثرات و اثرات سو، دا
दाम महफूज दी पैगंबर खुदा दावत व तबलीग कम से न शुरू का दाम महफूज दी इब्तिदा के पहला ईमान साड़ों के चारा वड़े खजू के चारा वड़े माशुमानों के चारा वड़े गुलामानों के चारा वड़े दाम महफूज दी व्याप ईमान दावत शुरू दावत व तबलीग शुरू सहाबरात नंबर वार यव सहाबी ईमान रावड़े द यव सहाबी द ईमान रावड़लो सन तारीख महफूज दे उरस महफूज द पैगंबर खुदा ना तालीम अगस्तल महफूज दे पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफा पर जबल अबी कुबैस तकरीर करे दे द तकरीर अर लफ्ज महफूज दे अर हरफ महफूज दे जबल अबी कुबैस ना रुस्ता पैगंबर खुदा तारे अरकम के सहाबों ता तालीमात वर करेगी द तालीमात पूरा कड़ई महफूज दा पैगंबर खुदा बंद यारानो ईमान रावड़े दे द ईमान पूरा खबर और तफसीलात अगम महफूज दी जबिया वली ओनवे मा पैगंबर खुदा चे दुआ करे दा दुआ महफूज दा द दुआ असर महफूज दे दुआ चे सुमरा टीम के कबूल शवे दा अगर टीम महफूज दे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे द कुरान आयातुना नाजिल शल जमा पैगंबर पर दुनिया के चरता स्कूल ता न देता ने कॉलेज ता न देता ने यूनिवर्सिटी ता न देता ने तालीम द दुनिया ही न दे हासिल करे लिकल लोस्तल न वरतल आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे पढ़ो तालीम याफ्ता न लेकिन जमा पर पैगंबर च कुरान नाजिल शो पूरा कुरान च सुमरा आयातुना दी अर आयात महफूज दे अगर आयातुना महफूज रुकोगाने महफूज कुरान महफूज द कुरान अल्फाज महफूज ओ सवाल दादे चद यौ पैगंबर पूरा जवन न दे महफूज जमन द पैगंबर द जवन अर लम्हा महफूज दा वजह सदा जवाब दादे अल्लाह जमन पैगंबर ता शागिर्दान दा से वर कड़ी यारान दा से वर कड़ी गुलामान दा से वर कड़ी मुरीदान दा से वर कड़ी दी चाहे को पल सर कुर्बान का तने कुर्बान का जाने कुर्बान का माल कुर्बान का दौलत दलासा गिरडो पूरी कहानी उतारल द पैगंबर सोहबत इख्तियार का रफाकत इख्तियार का माहियत इख्तियार का द पैगंबर खुदा तालीमात इख्पल कर यवाज इज़्दा नकर अव्वल इज़्दा कर बस द कोलो न पस अमल पेउका अमल कोलो न पस महफूज कर महफूज कोलो न पस दावत व तबलीग का ख्वारी कर ख्वारुलो न पस हिफाजत का द पैगंबर द सीरत अरलम हजमा पोस्ता रब्बी कायनात द पैगंबर द सहाबा द बरकत महफूज करे याराने दा से वक्र जमा पैगंबर पर जवन की लिकल न दी कड़ी यौजली कड़ी पागेम दर तक खबर हुकम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के वही ए महबूब पैगंबर वाला तखुत्तहु बियमीनिक हुजूर तपद खपल खिलास बांध लिकल न शकोले जका जमन पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे पढ़ो सो याला कानो दे ताबिर के बम लग एहतियात का वही जमन पदे माशरा के चा तालीम नहीं करे अगे ता आन पढ़ो वही हुजूर पाक दुनियावी तालीम नौ आन पढ़ न दे बे पढ़ दे वाले आन पढ़ जमन पा माशरा के जाहिल बांदिम इतलाक कीगी अल्फाज चुनाव बके इंतखाब बके द पैगंबर खुदा सल्लम तरफ तच द लफ्ज निस्बत के सलजल बसोच के ब्याबा द लफ्ज निस्बत के मुफ्तियान साहिबान नासदी खो बाज उलमा दुमरा सख्ती करेला का खुलासतुल फतावे वाला तरदे पूरी लिखी वे कचा गैर शऊरी तोरम द पैगंबर खुदा पशान के गुस्ताखाना लफ्ज उवेले मुर्तद कीगी काफिर कीगी वे तोबेम न कबलीगी दुमरा पूरे शिद्दत द पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ तच द खबर निस्बत के शऊर न कारबा अली उखियारतिया सारा सोच समझ सारा हुजूरी पाक तबबी पढ़वे आन पढ़ बनवे जकर जमन पर माशरा के द आन पढ़ इतलाक पर जाहिल कीगी हुजूरी पाक भी पढ़ दे वो कदा दे टोल इंसानियत
علم را جمع کی زما د پیغمبر محمد مصطفی د علم سلوختمی حصے تم نہ رسی عالم دے خو بے پڑھ دے لکلی ندزدہ او دا قرآن وی ولا تخطه بیمینک محبوب ته په خپل خلاص لیکل نشي کوله علماء په دې کې شپږ خبرې کړي چې ولی نشي کوله ولی الله هر کمال حضور ته ور کړی دا لیکل ولی نه نو عام معاشره کې خلک چې دا لیکل لوستل کوي کنه نو دا د چا نزد کوي چا پسیزي چا نزد کوي نو چې چا نزد کی هغه استاد یو د شاګرد شي او په دې معاشره کې دا قانون دی که استاد څومره کمزوري خو د شاګرد نه بهتري او زمون ایمان دی چې زمون د پیغمبر نه په کائنات کې بهتر خو سکے برابر هم څوک نشتا بهتر خو ډیره لویه خبره بهتر څه برابر نو که چانه زده کړی وی هغه به استاد وی دی به شاګرد وی استاد بهتر او زمونږ د پیغمبر نه بهتر خو سکے برابر بهتر خو سکے چې برابر ځکه ما عرض کو دویمه وجه دا ده چې لیکل لوستل زده وی خلکو بسوي مړه دا خو تعلیم یافته سړی دی چرته پخواني کتابونه کتلي دي او د هغې نه موږ له قصې کوي نو هغه دروازه الله ول نه بنده کړه د مکې خلکو له پته وه چې د سکول نه دی ویلی کالج نه دی ویلی استاذ یې نشته نو تعلیم یافته خو نه دی چې پخواني کتابونه چرته پیدا کړي و هغه کتلي هغه دروازه الله بنده حضور بې پړ دی خو د بې پړ سره عالم دومره دی چې د کائنات علم را جمع کې د حضور د علم څلوېښتمې حصې تم نه عالم دی نو حضور ته به بې پړ وی ان پړ به په دې ځان پوه کې ما عرض کو لیکل حضور نشي کولی قرآن وی ولا تخطو بیمین خو صلح حدیبیه وا نبی پاک صلی الله علیه وسلم د عمرې په نیت د مدینې نه راغی او مکې ته چې رانږدې شو حدود حرم ته زبار په زمین هل کې کافرو بند کړې لارې چې ته به نه ځې او د الله قدرت دی حضور چې راتلو صحابه کرامو ته ما خوب کتلی چې عمره کو صحابه وی چې خوب کتلی بس راځي چې زو تیار شو را روان چې حضور ته دلته خبر راغی دلته چې کفار په لاره کې دي او په فلان کې لاره کې دي کتاب الشروط د بخاری کې شته حضور پاک په یاره دا لاره په بدل کو زمنګ مقصد خو جنگ نه دی کنه عمره کول دي کعبه ته تلل دي نو لاره بدل کړه په بل لار روان لاره بدل کړه په بل لار روان دیکن تربیت تے تعلیم دے چې یو منزل تا مختلف لاری دی او اغا لارو تا خلق رازی دیتا مگورا چې دا پا کما لار روان دے دیتا گورا چې دا دی خلقو منزل سدے یا لکه خود دین اسلام حفاظت تے کنا څوک به د دعوت او تبلیغ په لاره کوي څوک به د درس او تدریس په لاره کوي څوک به د جهاد په لاره کوي څوک به د قتال په لاره کوي څوک به د سیاست په لاره کوي مقصد ته ګوره منزل ته ګوره موږ په لارو کې په جګړو یا په دې لاره ولې زه او په دې لاره پرېږه د ځان زه ته ورسو په دې خبره پوه شو حضور لار بدل کړه حضور یو بل پکې پیغام دی من باندې بعض خلک کله اعتراض کوي چې تاسو په خوا یو بل ناره لګول اوس بل ناره لګول سو وخت بموي چې کافر اوس وی وا صحابه دا څه چل دی ما منزل ته رسیدل دي لار بدلول دي چې کم د جماعت خلق دي اخو اعتراض نه کوي په لار روان دي تعالی څه تکلیف دی صحابو کو په حضور دا اعتراض نه کړ چې لار ولې بدله
اخو پاکه لار روان هغې له تکلیف نه وي تکلیف چا له وي تکلیف هغې نه چې پاکه لاره ناست دی او هغه ته په بله لار ځان رسېو پریشان شو نو هغه ته ډاکو ته تکلیف وي هغه وایي دی ګوره لار بدله کړه تکلیف تاله ولې دی او دا خو اعتماد دی په مشرانو مشران ښه پوهېږي چې منزل ته په کومه لار به ځان رسو ما عرض کو لږ ما طرف ته متوجه شي حضور پاک په حدیبیه مقام کې پړاو واچو صحابه کرام پړاوې باندې واچو لار خو یې بدله کړې وه تلو اوښې سات ورنه که اوښه چوش وه په ځای کېناست صحابه کرامو وی چې دا اوښه بدخویه شوه د حضور پاک اوښه قصوا یې نوم قصوا قصوا که قصوا داسې نوم خلط القصوا راځي چې اوښه بدخویه شوه حضور پاک وی بدخویه نه شوه هغه ذات ایثاره کړه کم ذات چې د کعبې نه هتیان ایثار کړي الله نه غواړي چې کعبه کې جنګ وشي نو ځکه یې زما اوښه ایثاره کړه تاسو له دې چرته موټر سایکل زنځیرونه غورځئ دومره کنزل شروع کړي که نه مصري پسې ځان له کنزل کوي قسم په خدای مصري پسې ځان له کنزل کوي او چا نه چې اغوستی هغه پسې ځان له کنزل کوي دې ته نه ګوري چې شاید په دې کې زما خیر یو ذات شته چې دا موټر سایکل زنځیر راته لړک او په دې کې د انسان خیر خو سوچ نه کوي موږ یو ځل په یو ځای کې دومره لږ موقع کې بچ شوي یو الله بچ کړي یو چې زه په موټر سایکل وم او ما نه رومال پرېوت نو ودرېدم رومال پسې او دې کې سخوانه کې هغه رومال چې مې راواغستو چې بیا مې موټر سایکل سم کو چې کیک مې و په دې کې مخامخ دماکه وشوه ما سره عدنان مولوي صاحب ما سره شاته ناست ادم اوسه تو داسې چلو شو داسې حیران شولو پوه او مخې سره موږ موټر سایکل نو چې موږ تر څو موټر سایکل راتاوو زخمیان زموږ نه مخکې روان نو دې ته مه ګورې د الله چې کله در سره څه کوي ادنا موسی وایي شکر دی چې ستا څادر پرېوتو خو که څادر نه وی پرېوتی بیا ورسره موږ لا حد ته پرېوتو صحابه کرامو وی اوښه بدخویه شوه حضور وی اوښه نه ده بدخویه هغه ذات ایثاره کړه کم ذات چې د کعبې نه هتیا د الله خوښه ده چې جنګ ونه شي پړاو یې واچو حدیبیه کې چې پړاو واچو په دې زمانه کې خلق راغلل مذاکرات شروع شول اوږده تفصیلات دي بودیل راغی بودیل نه وروسته بیا بل سړی راغی بل سړی چې څنګه راښکاره شو حضور وی رجل فاجر ډېر بدکاره سړی دی هغه خبره ورانوله هغې نه پس سهیل ابن عمر راغی حضور وی سهل الله امرکم هلکه وی سهیل راغی الله ستاسو خبره اسانه کړه چې راغی مذاکرات شروع شو لیکل شروع شو سخت کال به عمره نه کې را روان کال به کې 3 ورځې دپاره به ایسارېږي ډېر به نه ایسارېږي څه نور شرایطم ولګول مسلمانان کافر شي تاسو به پې زور نه کوئ خو که کافر مسلمانان شول او موږ درنه غوسته واپس به یې راپرېږدی حضور ټول شرایط ومنل ټول مې در سره ومنل حضرت علي ته وایي ولیکه صحابه کرام پریشانو خو د حضور حکم حضرت علی لیکل شروع کړه لیکل چې شروع کړه حضور وی ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله دا هذا ما عهد به محمد رسول الله بسم الله ولیکه دا هغه معاهده ده چې محمد رسول الله د سهیل ابن عمر سره کړې سهیل ورته وی لږ صبر وی دا څه دي وی بسم الله الرحمن وی دا بسم الله الله پیجنو دا رحمان او رحیم دا څوک دی دا خو نه پیجنو یو د یمامې رحمان پیجنو دا پکې بل څوک دی زمونږ والا به لیکي باسمک اللهم بس او دا دې خوا دې ولیکل محمد رسول الله
نو چې ته موږ د الله رسول منلی موږ تا سره جنگ کولو موږ محمد رسول الله نه پیژنو موږ محمد ابن عبدالله پیژنو دا ولیک حضور علی ته وایي میټاو کا دی چې څه وایي دا ولیکه حضرت علی ورته وایي حضور ستا د نوم نه به زه رسول الله څنګه میټاو دا زه نشم کولی ستا د نوم نه به زه د رسول الله لفظ میټاو بس هغه قلم کې خودو او ورسره سرمن کې خوده په سرمن لیکلو دا زما د وس کار نه دی حضور پوه شه چې د ادب د وجه اوس دا نه کوي و دې خوا ما لره شروش باسمک اللهم هذا ما عهد به محمد ابن عبد الله پورا خط پیغمبر خدا په نفس نفیس په خپل لاس ولیکا هغه پیغمبر چې یو ورځ تعلیم نه دی کړی هغه پیغمبر چې استاد نشتا هغه پیغمبر چې قرآن وایي چې ته لیکل نشي کولی دا خو په عام ادب کې لیکل نشي کولی لیکن کله چې دلته موقع شوه بیا اسټامپ پیپر لیکلی دی خط لیکلی دی لیکلي کړي دي ویلو والا وایي دا څنګه کیدی شي دا خو د قرآن خلاف ده ما وایي د قرآن خلاف نه ده قرآن د عادت خبره کوي دا خرق عادت دی قرآن د عام حالاتو خبره کوي دا معجزه ده دا معجزه ده دلته معجزتن لیکلی دي نو زما پیغمبر بے پڑھ دے آن پڑھ نه دی لیکل لوستل نه دی کړی او چې کله الله وغواړي بیا کولی بے پڑھ دے عرض میں کہو د حضور د ولادت تاریخ کے اختلاف شتا وفات تاریخ کے اختلاف نشتے ولی ولادت پورے دن کمپلیٹ خو نه دی دن ابتدا نه ده شوی شروع نه ده شوی وفات وخت کې دن کمپلیٹ دی مکمل دی د مکمل کېدو نه وروسته بیا په هغې کې تنقیص کموالی او زیاتوالی ممکن نه دی الله وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او د دې آیات د نزول نه 80 دن بعد حضور پاک د دنیا نه رحلت وکړ وفات شو او ابو بکر صدیق او صحابه کرامو ته حضور پاک کامل او مکمل دن وسپاره که د حضور د سیرت مطالعه کول غواړي کردار مطالعه کول غواړي تعلیمات زده کول غواړي د پیغمبر سنت زده کول غواړي وینا زده کول غواړي احادیث زده کول غواړي روایات زده کول غواړي ژوند زده کول غواړي زندگی زده کول غواړي د صحابه در ته به ورځي د حضور کامل مکمل سیرت د صحابه په در کې موجود دی صحابه نه بغیر نه موږ ته قرآن را رسی نه د حضور فرمان را رسی او صحابه کرامو د رب قرآن هم محفوظ کړي د حضور فرمان هم محفوظ کړي دی د آقا روایات او زندگی هم محفوظ کړي ما او تا ته را رسول هم ده نو د سیرت یو حصہ دا ده چې موږ به د حضور د صحابو صفت او عظمت بم بیانو دفاع بم کو او د سیرت طریقه به د صحابو نزد کو د صحابه کرامو په تعلیمات او عمل بکو کو به ان شاء الله او بالکل لاست و اخیری خبر را روان زیارت پورز اصحاب بابا کی زمنګ جلسه ده د صحابه کرامو د عظمت حواله سره ټول ملګری باغی ترازه ان شاء الله ځان لو کزان سره به کسان ملګری راولي دعوت بچلوي ان شاء الله الله دې په خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کی مولانا جبران صاحب داغه شکریا ادا کو کال پکال زمنګ او تاسو د ملاقات یو سبب او ذریعہ شي الله دې مولانا جبران صاحب ته نورم همت ورکي او دا د تاسو دعا کوي دا یو عالم د کم زینا د تاسو د علاقې تراولي د دې علماو پر اتک علاقه کې برکات هم راځي د علماو پر اتک تاسو روحانیت هم سوا کیږي ثواب هم درته ملاويږي او دا علما انتهایی مصروف دي دا چې کله تاسو ځان له د دې سره د ملاقات کوشش وکړئ بیا درته پته لګي په مفتو کې دا مولانا صاحب ټول ټینشن او بوج په خپل سریخه
دا آسانه کار دی. دا دومره علما د دومره د ملک د کونې کونې نه راغوستل او راوستل او د هغې خدمت کول او د هغې ته روټۍ او چای او د هغې د لارو کرا او د هغې د طبیعت خیال ساتل، او صرف دې دپاره چې زما دا مسلمانان رونه د دې خبرو نه فایده واخلي او د مسلمانانو ورونو د علماو سره محبت او تعلق برقرار شي. نو مولانا جبران صاحب د خدمت بم کو، ملګرتیا بم کو به ان شاء الله سات به ورکو کنه ان شاء الله. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد